السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو دوستانو د رب امید د چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامه وای. الله مو روغ جوړ او د صحت په جامه لره. ملګرو نن مې تاسو په خدمت کې یو داسې ویډیو راوړی په هغه کې زه تاسو ته داسې علاج د شیطان خیم چې شیطان په خپل د خپل ځان علاج هغه ښودلی دی او دا خبره عام خبر نه ده، د بل چا خبره نه ده، د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبره ده. حدیث د بخاری کی راځي. ابو هريره رضی الله عنه فرمای وی وکلنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بحفظ زکات رمضان. نبی علیه الصلاة والسلام زد سرسایی په مال او د هغې په زکات یعنی په سرسایه باندې د هغې چې کوم مالو په هغې باندې زه مقرر کړم څوکیدار یې وګرځولم. فاتانی آت فجعل یحثو من الطعام فاخذته. وی ما د شپې وکتل چې یو راتلونکی راغی، یو سړی راغی، فجعل یحثو من الطعام فاخذته، او اوس د هغې طعام نه او د هغې سرسایې نه دا لپې ډکوي او لګیا دی. فاخذته نو ما راونیو. وقلت او ما ورتویل والله لارفعنك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی قسم می دی په الله چې زبتا محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضرون، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کوم چې تا غلا کړي. قال اغراتلن کی چې دا حالت وکړ او ورته سوی و انی محتاج وعلی عیال ولی حاجة شدیده. وی زه خو غریب یم، زه محتاج یم او زما واړه واړه بچي دي، ولی حاجة شدیده او سخت ضرورت مې دی. ما نه خپل فقر او غریبي ورته بیان کړه چې زه خو داسې غریب یم، خپله کمزوري او محتاجګي ورته ښکاره کړله. ابو هريره رضی الله عنه فرمایو ما له پې ترس راغی فخلیت عنه، نو ما هغه خوشې کو او هغه مې پرېښود. فاصبحت چې ما سبا کو سبا شو. فقال النبي صلی الله علیه وسلم، نو ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وویل یا ابا هريره ما فعل اسیرک البارحه. ای ابو هريره بیګا ستا قیدی څه چلو کو، بیګا شپه ستا قیدی څه چلو کو، څه حالو د هغه څه چلو کو. قال هغه فرمای قلت ما ورته ویل ای د الله رسوله شکا حاجة شدیدة وعیالا. هغه چې کوم دی نو د یو سخت تکلیف او د یو سخت حاجت شکایت کو چې زه ډیر زیات غریب یم، زه ډیر محتاج یم او زما واړه واړه بچي دي. فرحمته، نو ما په هغه باندې مهرباني او رحم وکړو. فخلیت سبیله، نو ما هغه پرېښود. قال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اما انه قد كذبك وسيعود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې یقینا تا ته خو دروغ ویلی دي، خود بیګا لګور بیا برازي. فعرفت انه سيعود، نو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبره باندې یقین وکړو چې آو بیا به بالکل دی راځي، ځکه نبی علیہ السلام ویلي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وینا د وجې نه. فرصدته فجاء يحثو من الطعام فاخذته. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبرې او د وینا د وجې نه زما یقین، نو ما څوکیداري کوله. فجاء يحثو من الطعام، نو بیا راغی دغه او دغه سرسایې دغه مال نه چې کوم دی نو لپې ډکولې. فاخذته، نو بیا مې ونیو. فقلت ما ورتویل لارفعنك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما ورتویل چې خامخا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضرم. قال، نو هغه ماته په جواب کې ویل دعني فاني محتاج وعلي عيال لا اعود. وی ما پرېږده، یقینا زه محتاج یم، زه غریب یم، زه فقیر یم او زما واړه واړه بچي دي، بیا به نه راځم. فرحمته، نو ما په مهرباني وکړل، رحم مې پې وکړو. فخلیت سبیله، نو ما هغه پرېښود. فاصبحت، چې سبا مې کو. فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابا هريره ما فعل اسیرک. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل چې ای ابو هريره ما فعل اسیرک، قیدی دې څه چلو کو، بیګا دې قیدی څه چلو کو. قلت ما ورته ویل یا رسول الله شکا حاجة شدیدة وعیالا. هغه ډیر د فقر او د غریبۍ او د محتاجګۍ شکایت کو، فریاد وکړو، وعیالا او د وړو وړو بچو فریاد وکړو. فرحمته، نو ما په بیا رحم وکړو، مهرباني مې وکړه. فخلیت سبیله، نو هغه مې پرېښودو. قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل اما انه قد كذبك وسيعود، یقینا دروغ درته ویلي چې واپس به نه راځم، خامخا به بیا راځي. فرصدته الثالثه فجاء يحثو من الطعام فاخذته.
په درېیمه شپه چې ګورم څوکیداري کوم نو بیا دا سړی راغی یحثو من الطعام او د خوراک نه چې کوم دی او د هغه سرسایې د مال نه دی بیا لپې ډکوي فاخذته نو ما ونیو فقلت نو ما ورته وویل لارفعنک الی رسول الله زه به نن تا خامخا نبي علیه الصلاة والسلام مجلس ته حاضروم او هلته به دې بوځم وهذا آخر 3 مرات او دا هغه درېیم کرتو چې دی راغی او ما ونیو انک تزعم لا تعود ما ورته ویل چې ته خو مال دا یقین راکړي چې ته به واپس نه راځي ثم تعود او بیا راشي قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها وی په دې سلو درېیمه پیره مې چې گیر کو نو ما ته وی پرې مږده زه تا ته څه داسې کلمات ښیم چې الله به تعالی د هغې په بدله کې فایده درکوي فقلت ما هو ما ورته ویل چې هغه څه کلمات دي قال اذا آویت الى فراشک کله چې تخپل بسترې ته راشي فقرأ آیة الکرسی نو آیة الکرسی اولولا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دا آیت الکرسی الله حتی تختم الآیه تر دې چې ته دا آیت پوره کړې معنی دا آیت الله لا اله الا هو الحي القيوم نه رواني تر د اخره پورې دا آیت الله فإنك لن يزال عليك من الله حافظ یقینا د الله ر طرف نه با ستا د پاره یو حفاظت کوونکی یو نگهبان بی ولا يقربنك شيطان حتى تصبح او شیطان بتا ته نږدې نه راځي ته چې سکی سبا کی تر د سبا پورې بتا ته شیطان نږدې نه راځي فخلیت سبیله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته می دا قصه وکړو بیا مې ورته ویل چې بیا مې پرېښود فاصبحت نو ما سبا کو یعنی سبا شو فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل ما فعل اسیرک البارحه ابو هريره بیګا د خپل قیدی سره څه چلو کو بیګا بم راغلو قلت یا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها وی اے دا الله رسوله هغه مال دا یقین راکو او ما ته خودل چې زتا ته کلمات خیم طالب الله تعالی د هغې په بدله کې فایده درکوي فخلیت سبیله نو ما هغه پرېښودو قال ما هي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې هغه کلمات څه دي قلت ما ورته ویل قال لي ما ته ویل اذا اویت الى فراشک فقرأ آیة الکرسی من اولها حتى تختم الآیه الله لا اله الا هو الحي القيوم چې کله تخپل بسترې تراش نو آیت الکرسی الله تر اول نه تر د اخره پورې تر دې چې آیت ختم کې وقال لي او ما تی ویل لن يزال عليك من الله حافظ همیشه به پتا باندې ټول شپه د الله تر طرف نه یو حفاظت کوونکی یو نگهبان به ولا يقربك شيطان حتى تصبح او تا ته شیطان نږدې ناراضي تر دې چې سبا کې فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته ویل چې اما انه قد صدقك وهو كذوب و یقینا دا خو ډیر دروغجن دی خدا یو خبره ته رښتیا کړي تعلم من تخاطب من 3 ليال یا ابا هريره وی به ما ته ویل چې ابو هريره تا ته پته شته دا 3 ورځې د چا سره خبرې وکړي چا سره د هم کلام وکړه قال لا ما ورته ویل اے دا الله رسول ما ته خو پته نشته چې دا څوک قال ذاك شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دا خو شیطان او تعالی راتو تا سره خبرې کولې دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب صحیح البخاری کی کتاب الوکالت کی باب اذا وکل رجلا فترک الوکیل شیئا فاجازه المؤکل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جازا پدغه باب کے ذکر کڑے او د حدیث نمبر دے 2311 نمبر راځي چې د خپل ځان حفاظت کو او شیطان نزان محفوظ کو چې د شپې ود کیږو غلط خوبونه یری وغیرہ اغه نه کله چې ته ود کیږي نو سوایا آیت الکرسی چې کله بسترې تراشي نو آیت الکرسی لولا نو د شیطان نه به تر د سبا پورې ته محفوظي الله دې عمل کول توفیق راکړي والسلام ورحمت الله وبرکاته